ګرانو کتونکو سلامونه کوم. امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې، بالکل حسب معمول د وعدې مطابق. زه یو وارې بیا د ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی ډېره زیاته مننه کوم چې زمونږ د خبرې سره لبیک ویلی دي، خپل ټول مصروفیات رد کړي او زمونږ دغه پروګرام له راشي او دغه پروګرام له ښکلا ورکړي او ګرانو کتونکو معلومات ترې خو هم ترلاسه کړو. یعنې زما شانتې کس چې موږ ټوله ورځ په پیړ کې ګرځو، حقیقت درته وایم پرونه خالد بختیار خان ناست و، نو ما ورته شپږ حلقې دي، هغوی وي 15 حلقې دي او موږ پکې لا بل ذکر کوو چې 61. نو 61 پکې خالد خان راته وسوي چې پکې د سره شته دی، نه دا د 62 نه شروع ده او په 66 باندې ختمه ده. نو نن به په دغه پروګرام کې په دغه حلقه باندې خبرې ترې کوو. کوشش به کوو چې یو حلقه واخلو چې حلقې کم ځای کې، ځکه چې خلک کنفیوژن کې دي چې زه د چا سره یم او امیدوار ته هم دا پته نشته چې زه کومې کومې حلقې ته لاړ شم. نو ډېر لکه یو داسې مراحل دي، بعضې سیاسي خلکو پکې ځان ته لار ویستی ده او بعضې سیاسي خلک پکې خراب شو. دویم به په دغه پروګرام کې په لوډ شیډنګ هم خبرې ترې کوو. د دې نه مخکې زموږ یو پروګرام راغی، د ګیس کم لاسز روان دي، د بجلۍ کم لاسز روان دي، په قام یې څه اثر دی، قام ته څه پیدا ده، حکمرانان په مزو کې دي، په چرچو کې دي، هغوی ته بجلي نه ځي او موږ ته په شواروز کې 3 ګنټې بجلي راکوي. په تیارو کې دا خلک ناست دي، په جوماتونو کې اوبه نشته، په کورونو کې اوبه نشته، سهار ماشومان په نهر سکولونو ته ځي او عادي جدید دور کې بیا دړې څپیا کې او ډیوې د دې وخت راغی. خالد خان ډېره زیاته مننه کوم. خالد خان دغه د حلقو باره کې به خبره ترې کوو، لکه د 62 نه سټارټ دی که نه؟ نو 62 نه چې سټارټ دی نو کوم اړخ ته دي؟ نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان ورور تا او زمون کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الف خان ورور دې کې دا 62 چې کوم دی کنه، دا بیسیکلی لومبه ستا 452 دی ته وایي. دا دانې دا ستاسو د تنګي ده، دا نقشه ده که نه؟ دا نقشه ده ټوله. ښه جي ښه. د الیکشن کمیشن دا دغه د فیلډ دی ته وایي د 2023 فاینل ډیکلیریشن دی، چې لکه فاینل کم مطلب دا دی چې کومه فاینل شوه که نه، په کوم به چې الیکشن کېږي. دا بیا تاسو خیر په خپل دغه کې بالکل دا موږ دې ته وښایو، خو لکه خالد خان په نقشه موږ څنګه پیږو که نه، لکه نقشه باندې هم زموږ نقشه باندې دی کې چې کوم دا بلو دا کم دغه دی که نه، دا 451 دی. ٹھیک شو 451 چې کوم دی نو دا پی کې 62 ده. ٹھیک شو دې سره ستاسو د تنګي علاقه دا د علاقې دي. په ساده ژبه کې بي کې 62 چې کومه ده نو دا تنګي علاقه، دا د تنګي ابازۍ شوې، ویزاډیر شو، شیرپو شو، دا لوی لوی ته وایم لکه ته بیا بار هم ډېرې شو، کوز بار هم ډېرې شو. ټیک شو دا ستاسو دغه علاقې دي، دا 62 کې راځي. دا دغه راځي تنګي کې ځان لم ویلیج کونسل تنګي په خپل ځانیم ډېر لوی علاقه ده. دا به تاسو زمانه زیات دغه بالکل ډېر پته ده چې کافي دغه ده پکې. خو دا بیسیکلی تنګي تحصیل دی. او د تنګي څه ته چې تاسو زړه وایلا د سکندر خان ویلا، د خالد محمد ویلا، چې دی د مفتی ګوهرلی وی ګورشاد ګوهرلی دغه حلقه وای، نور داسې دغه دی. نو دا ننګیال اعظم دی نو دا 62 په دغه باندې ده. ډېر راکمه کړه، ښه ډېر راکمه کړه، ډېر راکمه کړه، مطلب دا د دې دغه ورغبت کمه کړه. لکه دلته کې خالد خان دا خبره کوم چې تنګي ووټ 29,000 اوس هغه 26,000 ته راکوز شو. نو آبادي زیاتېږي، ستاسو په خبره دا کم شو. اخو ما تاسو ته ووایي که نه، مطلب دا اف د ریکارډ خبره ما خو تاسو ته حقیقت ووایي که نه، چې حقیقت دا دی چې څه مې ته ویلو چې هغه حقیقت دی. لکه د تنګي 29,000 ووټ او 26,000، خو په 26,000 کې 7,000 6,000 ووټ پول کېږي. نو ولې خلک دلچسپي نه یاره دې کې الف خان دا ده چې کوس د وزیر اعظمانو دغه ووایم، ما به تا ته لیسټ وښیم، ما به په هغې به هم شیر کړو چې ستا څومره وزیر اعظمان یو پکې قتل شوی، کم په کم طریقې کوشوي دي، په کم جمهوریت تعالی هغه څه در نه کړل. لکه 76 سال کې هر ځل چې کوم حکومت راځي او وایي زه به ارزاني راولم، خو حقیقت کې هغه شی نی. او دا هم درته وایم چې بل کوم حکومت راځي او دې هم زیاته ګراني راولي. خو دې کې موږ خالد خان دا ویلو شو چې زموږ د مخکې کوم خلک دي نو دا دې کې غلا وي نو ځکه نشي ویلی. لکه اوس موږ د امریکې مثالونه ورکوو که نه، هلته الیکشن شي 51% 98% به غوټ اچولي کېږي، 51% به ګټلي کس کوي، 48 چې کوم دی نو بل اغوستي، بالکل همداسې. او چې کم والي نو دا قوم مسترد که بس
بالکل هم داسې نو ده. دلته کې خو لکه ټول 27% اوټ پول کېږي وایي چې ما خو تاسو ته وایي ځکه خو ستا چې ترقۍ دا حل دی که نه د سبق ته مطلب دا د بی اے نه بی ایس کو د یو کال سبق ته ورسو څلورو کالو ته څومره څلورو کالو ته وایي دا ما پوښته کو خو خپل میخ نه جوړی ولې خپل میخ نه جوړی د وکالت د 2 کالو نو 3 تکو د 3 نه 5 تکو داسې نورم د ډاکټر د بل فیلډ هر یو فیلډ کې ته کالونه زیاتې د بی اے په دې اوس بی ایس شروع شو اوس لکه وکیل به 15 کاله کې جوړي وکیل به 15 کاله دی به باقاعده څنګه دی به مخکې په 3 کاله کې مطلب د سمپل بی اے اوس څنګه چې ډاکټر د پاره ټیسټ و د انجینیر د پاره ټیسټ و داسې د وکیل د پاره هم کو لیټ وته ول وای نو هغه چې وکي دا غي نه پس په 15 کاله سبق وې نو شپږ میاشتې به ټریننګ وکي نو مطلب به کال ته تقریبا راشي بیا به امتحان ورکړي لا ګیټ دا تاسو چې وی چې میخ هم جوړ نکړ نو ټویټر یا دا خبر ډېر خپل خبره دی وکړه ټویټر چې کوم نه تا نه دا موبایل نه دی دا تا ته فصل راځي پاکستان کې ته په 200 والی سیری په 200 والی دې سره دا موعده کړې و چې مونږ بدل تداشي جوړو مونږ په پسلو پسې 100 روپے ټیکس لګو څنګه کابلې گاډي ارزان نستانه 100 روپے حکومت لور کو چې بیا بار روزي د ایکسایز ټیکس بیل دی دا نو ټیکسونه بیل دي تا ته په 300 شي پروزي دا غي به وجود ملک ترقی نه کوي لکه موږ د ټوټا کې ویل شو چې لکه دې کې سوي ټوټا بیسیکلی د جاپان دا ٹھیک شو مونږ سردي دا معاهده کړې و خجی چې مونږ بدلتا گاډي جوړو میخ په جوړ مطلب د دې ټول سامان په جوړو ولن کې دا څنګه دا صرف تنبه جوړ کی بلب جوړ کی انجن او پورزه اوس هغه د بار راغواړي ځکه غوستا چې کله روپے پروزي ډالرو خيږي دا هم رستا گاډیم ګران شي هلن کې دی دا معاهده کړې و چې به مونږ دلته شی جوړو باری گاډي بتا سو نه پرې ده نو څه ورته موږ چې دا موږ پروډکټس دي نه نو په دغه خو چل لیکنه دا خو عوام خيارول دي خیبر او ټوټا نه د پاکستان ورکو هندستان ماروتی دي اغي بیا سم جوړي دي صرف خپل کمپیریزن ارڅ کې وسره او پریشو باندې د هندستان سوزوکی ته ماروتی وي اپ درې لکه دي سټاپ ارڅ باندې دومره ټیکس دي دا غي باوجود پیسې کم خوازي کم ته خبره او زم ته خبره ګران کوتونکو دا ډیره مهمه خبره خالد خان ناصر شریک کړه چې موږ د ټوټا ذکر کوو چې دا خو زموږ پروډکټس دي کنه دا پاکستان کې جوړیږي یا خیبر سوزوکی دغه کېږي د دې ټول پورزې چې کم دي دا د جاپان یا د بهر ملکونو وي بدلته صرف هغه پټکي یو خپل نوم په ورکړي دي او اوس دا د غرال چې بند شو کپنه بند شي اصل کې تا ته هغه دا چې دومره انتهایی یو ګوره سوزوکی نه دی الټو سیفټي پکې لومبه دا د مهران په ځای دی 670 سی سی الټو ورويستو دا غي قیمت ول یو په ډبل کو مهران فرض کا پاتلو 3 لک روپیو دی 45 کې خودو خدا د چې معمولی له تنګړې در کې نو بس ټول لاندې پروزي لکه زخمی کېږي خبره دا ټیمي لګولي دا ټیم نه دی لګولي هم د بار راځي جاپانی غو ګره دغه حالات دغه ارس ټیک ټاکی زمونږ دا وتاول وی مالا بسرا کې نو چې دی والی نو بیا خو سر خبره د عوام د پارني شي کولی هندستاني بارني نور وته وی زما قوم له بسور کې وی دا موبایل له فرض کدی وی دا پلس وی نه پلس خو ډیر ګران نه تی دلته جوړې دي تمن انټرنیشنل کپ میز وی نه پینزو تیرا ولی سلور تیرا ولی وی زما په سلور ټیک شو زما قوم به والی بیا وتی مال بسرا کې زما دا وته شروع کی وی مال بسرا کې نو بیا غری ټوله گئی د سلور شي ته پلس لګي اسمبلی ته یوازې علم خان تک نه دی دا غله سوچ الته خبره کول نور سره چاغه ته پته مونږ د وجیر دا قانون ساز وي او مونږ د ولی خان نه دا خبره ډیر اورېدې چې کنه چې هغه ته څوک چا د کار وي نو زه تا قانون له پاس کړم د نېشنلیانو بچاله کار دا څه نه کوم بس وي مونږ قانون ساز دلته یې قانون نه پاشي خو عملداري پې نشته دی او دوی ټرانسفارمر ته اس ایچ او ته حوالدار ته مرزا ته دې ته غون سیاست پاتې کړي او ولاري کوسه نه له کوي الته چې د بد د مرغه چې هغه شران لاړ شي چې هغه د دین خبروم ني ته د ډیرو کسان نه تاسو کوي یار دبليو ټي او څه ته وي دبليو ټي او ورلد ټریډ اورګنایزیشن څه ته وي دا ټریډ مارک نه بتاته وي چې دا دې څه وي دا زمونږ د هغه کسانو دغه دې سو کوی چې ورو سړی سپومه ته نشي خته
څوک ویله کوي یاره خبره ده دی ویله پیر بابا وي دا څنګه خبره کوي نن موبایل ستا ثابته کړه بغیر لاس بغیر هوادار روان دي سوچ نشته او بیا مونږه ایمان پیسہ کړی دی په شارټ کټ کې ځان مالدارو ځان بخکو او دا زمون غټ مصیبت دی بدقسمت هم دی هر چا نر صفات دي شو هم دغه د بازي نه پکې وی خبره ده د مسعود قبضه مافیا او دا زمون حالت شروع دی خو خالد خان څنګه چې موږ په پی کې 62 خبرو کړه کنه چې دا خالد مومن نه په پی کې 62 راځي بالکل خالد مومن او تنګي خرازي لکه ارشاد دی او بیا دی وخت کې ننګیال اعظم دی د پارټي او قومي وطن پارټي چې کوم د سکندر خان خان شیرپور دی بالکل جی او دغه شانتي لا د جمعیت نه راغلي مخه جماعت اسلامي مخه نه راغلي دغه شانتي مزدور کسان پارټي مخه نه راغلي سو په دغه حلقه باندې الیکشن کوي او ان پی چې کوم د بیا مخه ته لانه راغلی ان پی کوم دغه باچا دی کو تاسو خدا دی کې راځي جی خبا 62 کې راځي جی دا 62 کې راځي خدا 62 کې راځي نو بس بیا د مزدور کسان پټه غو زمره سګورم تاسو ته بزیات پته خو دغه هریچن شو دغه مندړې شو دغه باړي بندام شو دغه مطلب دا دی 63 تکړه نو دا پوزیشن خو د دې بیا دغه راځي لکه کمزورې به ذکر راځي چې میجورټي ووټ خو د دې دغلته دا ما اوس چې زه ګورم نو لکه ان پی چې کومه ده نو ډېر زیات شمولیتونه د مزدور کسان پارټي نه وکړل نو ډېر کافي نقصان مزدور کسان پارټي ته ورسېد چونکه هغوی خو نن سبا نه چې د تیر دغه نه هغوی په دې فیسبوک ډېر زیات اعتماد ساتي که نه چې په فیسبوک مونږ ګټلې ده او خلک راته ډېر توجه هم کوي یاره هغې ته خو کار خراب په دې کو چې د حلقه د دې مطلب ډېره خرابه شوه دا 63 سره زیات راله چې کم دی چې د هغې هغه سټرونګ ووټ و که نه 63 ته راغی د 62 نه 63 ته راغی هغې زیات تر چې دی 63 ته ورکړ 62 شوه 66 شوه او د 63 چې کوم نیمه ده دا چې دی په ان 24 کې راځي نو موږ چې دا وایو که نه چې قومي وطن پارټۍ دغلته کې بیا پوزیشن مضبوط دی که نه نو یو خوا د ان پی د خالد مومند او د مزدور کسان پارټۍ چې کوم دی نو بیا دوه ډلې دي که نه لکه افضل شاه خاموش چې کوم دی نو هغه قومي وطن پارټۍ سره اتحاد کوي اکثر داسې مونږ ګورو که نه نو د هغه هم دغه علاقه کې چې کوم دی ډېر خوړ دی د خلک ډېر زیات خوښوي خو مرکزي صدر دی او بل یو پوه سیاستدان دی که نه لکه ډېر په طریقه باندې هغه ارګجه دغه نه کوي که نه نن سبا تقریرونه خو به تاسو ګورئ چې دا کوم قسم بالکل نه خو سیاست الله دې معافي وکړي خبره کنځل ویلو ته دغه ته شروع شو هر یو وایي دا به چې ښه ډایلاګ ویلې بس هغه ته کامیاب یې الان کې دا زم چې دا زمونږ د زوال نخې شروع دي دا کوم حل چې زمونږ شروع دي دا څنګه چې تاسو وې عوام به دا اوس چې تاسو وایي چې مطلب دا دی دا کم فیصد دومره اچوي کو دا حل شروع شو الیکشن به پس به عوام دغه هم نه اچوي خدا خالد خان لکه چې په تیر انتخاباتو کې 33% یا 27% ووټ پول شوی و کنه ډېر کم اورج سره ووټ پول شوی بیا خو د ځانونو ډېر د نش برابر و خو دا اوس چې کوم حالات دي بجلي نشته ګیس نشته په شواروس کې 3 غنټې سیاسیان بالکل چپ خاموشه الف خان ورور ته د ما بیگانی پروګرام کې وی چې نگران سیټ اپ چې دی مراد مکمل علی پېنه شوی ستا حلقه کې کو ای دغه مطلب دا دی یو پکې معمولی خصوصي پاتې دی نو وزیر اعظم لاړو په کار دی چې موږ احتجاج د ناظمانو مخې ته شروع کو چې بای تاسو روان دي شي عوام ته دا ایډیا ده چې بای اوس اختیارمند چې دی ستا چې دی د تحصیل ناظمان دي تحصیل ناظمان کې نگران کابینټ کې سوکي اغه ته دغه دی چې خانه دا خدا سي نه ده چې بای مراد دې ته پورا لې او زما دې کار نه کیږي تنخواه دې تالي لا مراد تالي تا ته دې هغه فیسیلیټي دي او ما ته دې کار نه ما ته دا وایي چې نگران سیټ اپ دی دا خو ظلم دی هغه ناظمین هم چپ دي هغه ناظمین په ملګرو مرجان علي د تحصیل ناظم مخې ته چې کوم دې احتجاج کړو په ځان لرو ته یعنی مخکې نه پرچار کو خو څوک دغه نشو کو هیڅ قسم عمل درآمد نشته بل بیروکراټ یې مني نو نه په ځان مني بل اوس خو د لاهور هغه یو ویډیو به سره شیر کوم یو ډي سي نو د لاهور نو هاي کورټ راغوښته نو هغه ولې خبره نو ملې اډو دغه نشو خپل او پسې ول ججولې ګوت کړه او تواچولې او په دغه کې لن کې ډېر پدې سوشل میډیا ویډیو وایرل شوی دا کوی زبر تاسو بیا شیر هم کما د افیس نه روچت کی حل بیا دغه ترازی چې افسر شاهي کار نه کوي کنه هغه پسې ول جج او دغه رولې ګو تاسو سره به شیر هم کم بیا دغه هم کې
د لاهور ډي سي دی اډیشنل دی ډي سي دی نو هغه ته چې دی هائی کورټ ورته انسټرکشن ورکړی چې بای راشه په هغه خپل وخت کې رانغی خپل افسرشاهي یې خوله هغه پسې سیول جج او بیلف راولېږو کړی ورته واچولې بوتلو لکه د ضلعي ډي سي چې کوم دی نو هغه خاموشه بیا زمونږ تنګي تحصیل ته چې کوم دی نو اے سي راځي نو هغه زنانه وي نه 12 بجې راځي نو اکثر د هغې بیا هغه ټیم خو تللی وي نو لکه د بیروکراټو چې کوم دی لکه دا څه ورته په نظر نه راځي خو دا خو یو انقلاب طرف ته دوی خبره بوځي نو دغه شی د ملک تبعی هم دغه ده د سټیټ فیلیر هم دغه ته و چې بای عوام ته سہولیتونه چې کم بنیادي نه ملاویږي نو هغې سره عوام چې دی هم په خپله بلوه کېږي دغه کېږي او الیکشن د مسلې حل نه دی خو دا بیروکریټ سم شو دا سیستم دی سم کو نو عوام کې په خپله شعوري مطلب دا دی چې هغه خلکو ته به نه کینی چې دا کم مطلب د پیسو د نور دغه هغې به بیا سمه فیصله کوي چې بای سیستم له به ووټ ورکوي سیستم له به ووټ ورکوي چې هغه تاله کار کوي خو اوس د تیرو 3 کالو راځي خالد خان په 400 کې نه چې په ټول پاکستان کې چې وزیر اعظم هم شپارسو کې کومه ایسوپي چې جوړه شوې ده څوک د بجلۍ دغه نشي لکه د ګیس میټر نشي لګولی اوس هم ځای په ځای لګیا دي کنیکشن یې کېږي او هغه کنیکشن یې ماته پته چې غیر قانوني دي لکه داسې شعر ناپرسان کې موږ جن کوو چې د هر سړي خپل راج دی او دا د ګیس د محکمې د خلکارانو په ملي بګت سره روخانه دا خو د دې ملک ډېره لویه بدقسمتي ده د ګیس اطلاعات دا څه کې عدالتونو کې به ځان نه خبر هم دی کیس په هم دله کړي مدعي به هم دله کتلي مدعي به هم دله هر څه به دله کړي خو د دې دغې د دې نشاندهي څوکۍ نه تاسو کو یو ډیری والا لپلق ورکی پاغي راځي او دا چې کم دی ته وی وایټ کالر کرایم وی مزدور صرف نټ پټي او قلم والا نه دی دا پن والا دی غونډه پټلې پټکی ټینګول دغه سړی دی مزدور خو هم مزدور دی به یو نټ پټ کیدا یو تخته به تیو باشي خو چې دا کم افسری کنه تاسو څنګه یاد کو دی غونډه پټلې دا په قلم لرکی ونیشتا تاسو جی پرون د انډستری خبره وکړه دا چې موږ ته چاکالو کو چې تاسو پرون د انډستری خبره وکړه حکومت زموږ لپاره 32000 تنخواه اناونس کړې ده او موږ لراکې 15000 روپۍ د 17 په 32 کم چې په شیخ آباد کې کوم انډستری ده نو لکه یا به هغوی پوره کولی نشي یا څه به زیاته علم خان دغه خو چل دی که نه زه چې تا ته وایم چې دې کې څنګه چې اکسایز له تلي دلته داسې محکمې دي کو جوډیشري ده او کو پولیس خو هم را سره لاړې د تبو خیم چې هر یو محکمه مطلب دا دی تا ته ښکاري خو لاندې ګن دی د هندوستان دی دغه کې ښه یو سړی کرایم رپورټر شي یو د شوبیز رپورټر دی هغه چې کله د شوبیز رپورټر کې لکه د فنکارانو د دې د رپورټینګ چې کوي نو د هغې صحافي نو اچي هغه ته ارس سم ښکاري او جوړ زموږ وطن جنت دی چرته وسوکو چې لکه ته دا پرې د کرایم دا مګوره لاندې کوڅو ته راکوشي نو چې هغه لاندې کوڅو کې ګوري چې دا کم حل دی دلته د 3215 کې تا ته نو نه وي چې څه حل دی خو د دې ټول تړون دغه سیاستدانانو سره دی کنه چې هغوی دغه کورسۍ ته ورسي نو بالکل بدل شي کنه بیا قام بالکل فکر نه وي دا ټولې مسلې چې نن اکسایز محکمې ته لاړ شي نو ما هغه NWIP بالکل هم داسې د دوی و چې موټر سایکل والا به موږ ګرفتار وکړو چې چا 3 کاله مخکې رجسټریشن کړی تر اوسه نمبر پلیټ ورنه کړ اچھا بسې او دا اعزاز موږ ته چې حاصل شو ستاسو په وجه باندې چې ډوبنې ګاډي د ستاسو خانه بلکې تاسو چې کم دنو په دې پښتونخوا کې رجسټر کړي په 400 کې نه په پښتونخوا کې نو دا خلک چې کم دي دلته د قام پرستۍ چغې وخی او خپل ګاډي په اسلام آباد کې د مالدارۍ د واجی چې هلته ډېرې پیسې وکړي دلته دغه نه کوي نو لو خان دغه خو چل دی کنه د دې قوم علمیه دا ده موږ صرف چغې وایي اوله زمونږ ګوره داسې اوبه دي زمونږ داسې غر دی زمونږ داسې معدنیات اډو دی چې ته په چل نه پوهېږې نو څه څوک پرې وباسي همغه پنجابي راشي همغه بل راشي ادا کاڼي یو سی سرتي جوړ کی ته ته نشي جوړولې همدغه اوبه وستا اوس په ډیم جوړ کی اته بجلی جوړوي ته په نه پیږي ته د سیلاب په بندوبست نه پیږي کوي به څوک پچغه خو نه کیږي کنه د 76 سال نه خو چغه وو کنه پچغه خو نه کیږي کنه پرون د یوسف بابا یو کاڼي په 12 په 1200 کیلو خرج شو کنه نو 2 کروڑ روپو کس راغلی نو سودا یې وکړله پیسې به کې 15 کروڑه ورکړي او کاڼي لکه د غر سلک شانتي ځای کنه څو ټرکه نو دا د یوسف بابا چې دا دلته کې مونږ سره دي په دومره وسایلو کې چې کم دي ګیس نشته بجلی نشته ارسل یا IMF نه نخلاصيږو دا چې ستا په دې اوله ګوله کنه نو دا دومره کاڼي به طالبیا چې دا 2 کروڑه کوي
دا دومره رکوټي ني دا دومره به تعالی کوي او دې سره به ستا روزګار راشي ستا به ټیکنیکل راشي اوس د خبرو نه زمونږ ته هم پته چې زما غوړ هم شته زما اوبه هم شته دا به دې نه به بجلي څنګه جوړو د هسپتال له به ډاکټران جوخ چې ورته میډیکل کالج جوړ شي نو د هسپتال به ښه شي چې په موږ ریسرچ کوي نو کار به توله شي روزانه به پکې ډاکټر وي 15 کاله ډاکټر وي نو پکې خالي کېږي نه هر یو سل ډاکټران به وي ناست دي دلته ني هم د تجربې مې خو هلته ډاکټر ناست دي ورته چې شاګردانی نو استاد بیا خپل شاګرد ته کار حواله کړي دغه نه دغه کېږي په دې حالاتو کې قوم له څه پکار دي او سیاسیانو له څه پکار دي چې نن موږ په پی کې 62 دغه وکړه چې پی کې 62 کې چې کوم دغه حلقې راځي دا د امیدواران دی وخت کې مخې ته راغلي مضبوط امیدوار چې موږ ته ښکاري نو هغه موږ ته خالد مومند او سکندر شیرپو چې کوم بالکل بالکل کاندیدانه مقابله وي دې کې بل د جمعیت والام چې د دوه پیرې خو دې مطلب اوس دا ځل نیم خبر او دوه پیرې د ډېر پالیسی کمزور ده جمعیت دغه ټیم کې څنګه چې درې میاشتو کې را ډیسپیرانه واسطه نه بالکل تنظیم نشته د لکاغي کې اختلافات دي او اکثر چې کوم دی لکه تیر په دغه کې چې کوم دی نو دانشمن دي صاحب له ټیکټ ورک لاس کې پلیټ لاس نو واغسته کنه لکه دوی هغه پالیسی دلته زموږ چین شوی ده د جمعیت بیا دانه لکه دوه پیره د کینډیډیټ اب یو ځل چې دی قومي وطن پټه پسې خو مضبوط راغلی او صاحبزاده پیر مفتی ګولی شاه مضبوط خو دی پر قومي وطن قومي سمله امیدوار ګرځي او بیا چې دی د پی ټی آی پسې د قومي والا مونږ د کمزور راغلی قومي والا نو دا چې د مولا د غشته خو تاسو خبره دا چې بھائی مفتی سردار د مضبوط امیدوار دی دا چې مقابله به هم د پی ټی آی او د قومي وطني بل او ورسره چې کوم نه سیاسي محمد دی خو هغه مطلب دا چې بیا په 63 کې راځي او بیا په 63 باندې دغه ډسکشن دا خو چې لکه په 63 وکو ان شاء الله بل دغه کې خو زمم دی وخت دی قام له سپکار دی سیاسيانو له سپکار دی 15 کال موږ د چغي سوري وخو لکه د نگران حکومت کې چې سراغلي د موږ تیر ماضی نه 15 کال نه چغي وخو چې انصاف نشته سزا او جزا نشته ما سکونه کتل چې یو ډاکټر کوټو لګي یو نرس کوټو لګي یو سې چوي کوټو لګي نو چې یو سړی کوټو لګي نو دغه ډپارټمنټل انکوایري وینو هغه له مقور کیو نه وګور خپل پټی بند به څنګه خرابې ما ته دا خپل مرګري سو خرابې کله چې دا شیراغي دا خو تاسو ګورئ چې باچا خان بابا قتل هغه ولې د ځمکې نه داخ کړو یا ما افغانستان کې دفن کې هغه بیا ځان له یو لوی ټاپک بیس راځي خو چې کله ته اسټابلیش د ملک ډېر نزدېکت وویني نو تا ته بیا خپله په اندازو لګي چې یار څه روان دي او څه نه دي روان خپلې پیدې او خپل دغه خپل الګ کې دا غلطه ده چې قوم نه دی وکړي دا پښتو هغه متل وي چې په خپلې اوخر دغه بشي او چې په بلې اوخر نه ګل بشي هغې څه دغه پرېښي نه دي لکه څنګه پښتو کې متل وي چې اله به خبر شي چې تعلق جبې له ورشي مونږ خلکو ته تعلق دا تعلق جبې له اخر کې چې انسان مري نو دا دلته دغه شي تعلق جبې له ورشي نو بیا به ته به هر څه به ته ولګي وخت به تېري به ستا څه دغه و څه دغه نو صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا خالد بختیار خان ایډوکیټ عمرزی نننی پروګرام چې کوم دی نو هغه منټلی نه دماغي هغه شانتي ورته جوړوم نو خو بیا هم د خالد خان یو جی خان مننه چې موږ له وخت راکړه او دوه درې خبرې ذهن ته راشي او دا زموږ دپاره یو سبق شي اکیډمي شي یو خو به تاسو ته پته وي اله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي که نه تارو جبې یادوي هغه کباب چې مشهور دی خو داسې نه ده تالي له چې ورشي ګوره دویم دا ده چې د کاندیډیټو کار څه وي د سزا او جزا عمل څه دی دلته کې سیاست څه پورې منحصره دی نن هغه خلکه چې هغه ککړ دي په دغه ناسوري عمل کې او نن هغوی ته وده بیا مومي نو په دې هر څه باندې به خبرې ترې کوو خو هغه چاله ووټ ورکړې چې ماضي یې صفاوي ستاسو کار کوي او ستاسو لاس د هغه ګریوان ته رسي دې پرې په دغه حلقه کې تحریک لبیک امیدوار خو هم شته دی مننه خوشحاله وباد